کتابونه لیکي د رنګ تک تور دی ښایست هم ورسره نشته او اعلی او بهترین لباس هم نشته د دواړو جهانو سردار مبارک تشریف فرما دی صحابه کرام ورسره ناست دي حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ راغلو او د دواړو جهانو سردار مبارک سره کېناستو د الله خوب پیغمبر ورته وایي اے ساده څه حال دی بیا ورته وایي ساده ستا رشته شوې ده او که نه حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ ورته وایي یا رسول الله زه خو د رنګ نه تور یم ما سره خو مال حالم نشته ما سات ته به څوک رشته راکړي د دواړو جهانو سردار مبارک ورته وایي ساده لاړ شه حضرت عبدالله صاحب ته هغه ته وایه چې د دواړو جهانو سردار مبارک را لېږلی ما د خپلې بچې د خپلې لور رشته زما سره وکړه حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ هغه لاړه د عبدالله صاحب کوڅې ته ورته وهي حضرت عبدالله صاحب راووته ورته ویې وایه ساده څه خبره ده حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ ورته وایي زه د دواړو جهانو سردار مبارک را لېږلی ما د خپلې بچې رشته زما سره وکړه حضرت عبدالله صاحب چې کله کتابونه لیکي د حضرت سعد صاحب حلیې ته وکتو رنګ تک تور دی په جسم یې معمولي کپړه ده په خپو یې پیزار نشته قربان د حضرت سعد د فقر او فاقې نه قربان د حضرت سعد دغه تور رنګ نه قربان د حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ دغه غیرت نه هغه عشق او محبت نه چې کوم پیغمبر مبارک سره وکړه عبدالله صاحب ورته وایي تا سره رشته ممکنه نه ده حضرت سعد صاحب روان شو کور نه خپلې لور اواز ورکوي بابا بابا ته دې ته وګوره چې سعد د رنګ نه تور دی بابا ته دې ته وګوره چې حضرت سعد سره بهترین لباس نشته حضرت سعد سره وسایل نشته بابا دې ته وګوره چې دا خو ګورې دواړو جهانو سردار مبارک را لېږلی دی اے بابا زه تیار یم رشتې لپاره حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ واپس لاړو حضرت عبدالله صاحب په منډه منډه ورغلو د دواړو جهانو سردار مبارک ته وایي یا رسول الله تا نه قربان زه یو بچی نه د خپلې ټولې بچی به د حضرت سعد نه قربان کړمه حضرت سعد ته به یې قربان کړمه د دواړو جهانو سردار مبارک حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ ته وایي ای سعد مبارک شه تا سره څه پیسې شته دی چې په مهر کې کېږو حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ ورته وایي یا رسول الله هېڅ هم نشته ما سره د الله او د الله د حبیب د مینې نه علاوه هېڅ هم نشته قربان یا رسول الله ما سره هېڅ هم نشته د دواړو جهانو سردار مبارک ورته وایي لاړ شه عبدالرحمن ابن عوف له لاړ شه عمر فاروق له لاړ شه هغې ته ووایه چې ماله پیسې راکړي د دواړو جهانو سردار مبارک را لېږلی ما د دواړو صحابو ته لاړو 200 درهم یې ورکړو 400 درهم یې راوړه ای د چندن قلا ځوانانو او مشرانو واورئ غیرت ګوره د صحابو نه زده کوئ په قرآن مینه د صحابو نه زده کوئ په دعوت مینه د صحابو نه زده کوئ په پرده مینه د صحابو نه زده کوئ په قرآن غیرت د صحابو نه زده کوئ په قرآن سره عشق او محبت د صحابو نه زده کوئ د الله په دین غیرت د صحابو نه زده کوئ په پیغمبر غیرت د صحابو نه زده کوئ په مدرسه غیرت د صحابو نه زده کوئ په جومات غیرت د صحابو نه زده کوئ پیسې راوړي د دواړو جهانو سردار مبارک ورته وایي ساده والا دا 200 درهمه په دې به بازار ته لاړ شي ځان له بیبي له به کپړې والي او 200 درهم یې په مهر کې کېښوده واورئ محترمو حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ هغه بازار ته لاړو او بازار کې یو اواز کوونکی اواز کوي خلقه د مدینې په جانان باندې حمله وشوه د مدینې په جانان باندې غیرو کې ګزار وکړه په قرآن کریم باندې ګزار وشه نو بیا حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ دې ته نه ګوري چې زما واده دی او زما نکاح ده او ما نه به ښځه پاتې شي حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ په هغه 200 درهمه توره نیزه او ډالۍ واخیسته او په مخ مبارک یې یو توره کپړه وتړله او ګرم میدان ته جنګ ته ورکوشو ګرم میدان ته کوشو یو طرف نم کافران مردارۍ بل طرف نم کافر
سال بعد یو صحابي راغلو یا رسول الله هغه ځوان چې اخته و لکه د زمري کافران یې د یو طرف نه وجل کافران یې د بل طرف نه وجل یا رسول الله چا پې حمله وکړه په سر یې ووهه او سر مبارک یې دوه ټوکړې پروت دی د الله خوږ پیغمبر په منډه منډه راغله او د هغه په مخ باندې کپړه ده د الله خوږ پیغمبر اوچت کړه چې کپړه یې اخوا کړه د الله خوږ پیغمبر وایي دا خو زما تور سات دی په زار او قطار یې ژړه وکړه د حضرت سعد رضی الله تعالی عنه د هغه سر مبارک د دواړو جهانو سردار مبارک سینې سره ولګولو ډېر زیات یې وژړل صحابه کرام ګوري دا منظر صحابه ګوري د دې منظر صحابه ګواه د دې منظر د صحابه کرامو جماعت ګواه د دې منظر د الله ملایکې ګواه د دې منظر محمد مصطفی ګواه د دې منظر الله ګواه د دواړو جهانو سردار مبارک د حضرت سعد د اصل سینې سره کلک لګولې دی ډېر زیات یې وژړل د هغې نه بعد یې وخندل او د هغې نه بعد یې درېیم حالت مخکې داسې واړولو چې کله د حضرت سعد رضی الله تعالی عنه تدفین وشو صحابه یې پوښتنه کوي یا رسول الله قربان د سعد رضی الله تعالی عنه په شهادت هم ډېره ژړه وکړه او بیا هم خنده وکړه او بیا هم مخ داسې واړولو نو پیغمبر علیه السلام مبارک ورته وایي زما صحابو چې په سعد مې ژړا نه کولې په چا به مې ژړا کولې دا زما هغه صحابي و چې دله چا رشته نه ورکوله چې کله رشته پیدا شوه بیا پیسې نه وې ورسره د هغې نه بعد چې دنیا په لاس ورله نو اعلان کېږي چې په محمد رسول الله حمله وشوه زما دې صحابي په ما غیرت وکړه چې په ده ژړا ونه کړم په چا به ژړا کوو یا رسول الله خندا وکړه وورې زه عرض یې دا ویل غواړم په رب کعبه مې دې قسم وي وورئ ای ځوانانو که په دې مدرسې غیرت وکړه دا غیرت د الله په کلام دی که په دې مدرسې غیرت وکړه دا غیرت په محمد مصطفی دی که په دې مدرسې غیرت وکړه دا د مدینې په جانان غیرت دی دا په روزه مبارکه غیرت دی یا رسول الله خندا وکړه وی خندا مې ځکه وکړه چې ما کتو حور عینا د جنت حورې راغلې حضرت سعد رضی الله تعالی عنه هغې سینې ته راجوب کړه او مخ مې داسې ځکه واړولو چې د هغې حسن او جمال الله ما ته ښکاره کړه د حیا نه مې مخ واړولو زما محترمو صحابو د الله په دین غیرت وکړه